بسم الله الرحمن الرحیم. زه نثار محمد تاسو سره نیغ په نیغ د خپل یوټیوب چینل معلومات د کلي نه مخاطب یم. امید لرو چې ټول دوستان به ښه وي، الله هم خوشحاله او آباد ساته. نن زه ګرین هوټل پېښور ته راغلی یم. دلته نن آواز NGOs میټینګ دی او نن د هغې ټریننګ دی چې خپل ممبرانو له به ټریننګ ورکوي. نو راځئ چې هغوی په خپل میټینګ کې څه وایي، نو راځئ چې دا واورو. اور دا چې دی دا DFI فنډډ یو پروجیکټ دی او د هغې نوم اواز 2 دی، لکه اواز بل ته رسول. او دا اواز 2 چې دی بیسیکلي د دې ایریاز دي په هغې باندې دي کار کوي. نو هغه ایریاز موږ سره چې دي موږ سره لکه چایلډ لیبر شو، په ماشومان نه موږ مشقت کړو، په دې باندې دي کار کوي. دې نه علاوه چې کم عمرې کې یا زبردستۍ زموږ ودونه کېږي د ماشومانو، په هغې باندې دي اویرنس کمپینز کې خپل کار کوي. یا صنفي تشدد چې کوي یا جنډر بیسډ وایلنس چې کوم ته موږ وایو، نو دا ټول په دې دغه باندې کار کوي. او یو بل امپورټنټ شی چې کوم ته موږ چې دغه وایو سوشل کوهیژن، چې وخت سره سره مناسبت سره زموږ په معاشره کې، زموږ په خلکو کې، زموږ په کمیونټي کې دا یو شان شي، دا یو ځای شي او دا د یو بل دغه نفرتونه او دا ختم شي او هم آهنګي د ټول یو بل سره راشي. نو په دې باندې زموږ دا پروجیکټ چې دی اواز 2 بیسیکلي دې وخت کې د پاکستان تقریبا 22 ډسټرکټس کې دا کار کوي. اور دې کې KP کې چې دی موږ سره دې وخت کې دا 50 ده او په پېښور کې په دې اواز 2 چې دی دا کار روان دی. دې سره سره اوس ریسنټلی موږ سره اواز 2 چې دی په مردان کې هم هغه پروجیکټ ورکړل شوی دی، هغه سټارټ شوی نه دی. چې کله یو ماشوم د هغه عمر چې دی د 14 سال نه کم وي، نو قانونا تا آرټیکل دا وایي، آرټیکل 3، آرټیکل 11 او آرټیکل 35 دا تا ته وایي چې ته ماشوم نه چې دی ته مشقت نشي اخیستلی. اور دې کې بیا چایلډ لیبر ماشومانو مشقت هم بیا قسمونه دي، څه پکې خطرناک کام دي. خطرناک کام کې لکه هغه ماشومان چې دي زیر آب شو یا داسې ځای کې چې هغه موږ ته نه ښکاري، په ټنل کې دننه کار کوي، هغه انتهایي خطرناک کام دی. یو اکسپټیبل ورک دی. اکسپټیبل ورک هغه چې لکه لټ سپوز د یو ماشوم تعلیم نه خرابېږي اور هغه ته د کورونو کار ښیي، یا لټ سپوز یو ماشوم دی هغه خپل والد صاحب سره ګاډي وینځي، نو دا د هغه سوشل یو انټریکشن کېږي، یو سوشلي هغه شي زده کوي. نو د دې شي اجازت قانوني شته دی او دا ټیک دی. خو لکه یو ماشوم چې د هغه 14 عمر نه د هغه عمر کم دی د 14 سال نه، او هغه مشقت مختلف اخیستلی کېږي، لکه پیشاب څخه کار کوي یا هغه چې دی مختلف موږ سره دلته خیر غواړي، نو دې ماشومان باندې چې دا قانوني یو جرم دی. لکه دا او دې کې دا موږ وګورو زموږ دا یو فیملی یو ټرینډ هم جوړ شوی دی. मैं आपको बताती हूँ कि इस दफ़ा जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं 12 स्किल पे वो PhDs सेलेक्ट हुए। PhDs आप ये बताएं कि जिन्होंने खुद एजुकेशन की डिग्रीज ली हैं या वो B.Ed करते हैं या वो मास्टर M.Ed करते हैं, वो सिलेक्टेड नहीं हैं, लेकिन इतनी हाई क्वालिफिकेशन करने के बाद वो आते हैं 12 स्केल पे, अपनी लाइफ को सेव कर लेते हैं। वो तो अनएम्प्लॉयमेंट है तो हर माँ, जैसे मैं एक माँ हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि अगर मेरा बेटा BA कर लेगा तो सो व्हाट, BA के बाद मास्टर्स के बाद उसको जॉब तो नहीं मिलेगी। एज अ मदर मैं ये सोचती हूँ कि अगर सेकंड टाइम मैं अपने बेटे को किसी के पास बैठा देती हूँ कि वो मेडिसिन का काम सीख ले, वो टेलरिंग का काम सीख ले, वो लेडीज टेलरिंग का सीख ले या कुछ भी वटेवर सोचो, लेकिन हर में आपका फ़ायदा ये होगा तो मेरा ख्याल है कि वो बच्चा खुद उसमें दिलचस्पी हासिल करेगा. बिल्कुल सही. هغې حوالې سره چې کوم ایشو وي د هغې ریلیټډ تاسو هغوی سره په خپله هم کانټیکټ کولی شئ. که تاسو فرض که هغې سره کانټیکټ نه شئ کولی، خیر بیا موږ ته وایي نو موږ ورسره کانټیکټ بیا کوو. خو بیسټ طریقه به دا وي چې تاسو موږ ته هغه رفر راکړئ که نه، موږ یې مخکې راکړو. ځکه چې تاسو داسې لړم چې نو آی تھنک تاسو به هغې نان ریسپونسیو وي که نه. ماشومان داسې چې هغه چایلډ ایټ رسک وي یا هغې ته تاسو غواړئ چې بیټر فیسیلیټیز ملو شي یا بل څه کوم سایکولوجیکل کاونسلینګ هغه منټلي ډسټرب شوي یا ورکشاپس کې یا دغه کې، نو دا موږ سره مختلف ډپارټمنټس کې زموږ لکه دا کسان شته دي، دې سره لکه موږ بیا هغه کیس هغې ته فارورډ کوو. دغسې موږ سره دا به کرمان دي کار ناد راکیم زموږ کسان چې د ارباب عباس خان دی، نو چاته CNIC ایشوز دي یا فارم بي دغه نه جوړ. دغسې موږ سره پولیس ډپارټمنټ باره کې به تاسو اورېدلي وي، دلته د خزانه کې دی که نه، خزانه کې دی، دلته موږ سره رو کار روان دی. موږ سره دلته ګوره بیت المال کې هم شته دی، وومن امپاورمنټ سینټر دی موږ سره، دې کې لکه دې ته موږ ریفرنس خپل ورکوو. دي لکه چاته ویل چیر ضرورت وي یا ډسیبلډ کس یو تاسو یا ویډو پرووایډ کیش ټو د ویډوز اینڈ اورفنز
یتیم ماشومان وي یا ویډوز وي نو هغې ته څه منتلي سټیپنډ هم دوی ورکوي. نو تاسو چې کیسز مونږ ته ریفر کړئ نو انشاءالله نو مونږ اصل کې هم دا وایي چې تاسو مونږ ته کیسز راکړئ چې مونږ یې مخکې خو فارورډ کړو لږ مونږ هم آزماو شو تاسو ته هم پته ولګي آیډیا چې وشي. زموږ ارګنایزیشن دا کار کولی شي که نه شي کولی. دا نننې د اواز د نوم نننې میټینګ او نننې پروګرام چې ما تاسو سره په خپل یوټیوب چینل باندې شریک کړلو. زه غواړم چې دا ویډیو مهرباني وکړئ تاسو ملګري شیر کړئ چې د دې کم هغه سهولت دی او چاته ضرورت دی چې پروګرام چې هغې ته نه خپله فایده او خپل تکلیف د ځان نه لرې کړي او په دې سهولت او د دې په مرسته کې شامل شي چې هغې ته د دې د سیټ نه یو فایده وشي او د هغې مشکل پې ختم شي. نو ډیره مننه ستاسو نه ستاسو ورور اجازت غواړي. د الله په امان، الله مخا د وبا ساته.